الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. دا پرون خدای آیت پبارہ کی پورا تفصیلات بیان شوی ہو خیو دو درې ټکی پکې نورم ذهن کې واچو. اوله خبر خدا دا اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. اذاعت عام طور باندې لفظ خلق اشاعت وي. اشاعت او اذاعت کې فرق دی. دا اشاعت لفظ عام طور باندې مونږه په ښه مفهوم کې استعمالو، خو د عربی په لحاظ سره اشاعت په ښه مفهوم کې نه دی. اوښ چې کله په لاره رواني او متیازې کوي، یا څاروی بل څاروی چې په لاره رواني او متیازې کوي او په دې لکۍ باندې دا متیازې داسې ګډې وډې په دې لاره کې خورئ را خورئ، دې ته په عربی ژبه کې اشاعت وایي. نو مطلب یې خورول دي. بهرحال ممکنه ده چې په ښه مفهوم کې هم استعمال شوی، خو چرته په قرآن کې یا په سنت کې یا د صحابه کرامو په اقوالو کې د اشاعت لفظ د تفسیر یا د حدیث یا د قرآن یا د سنت دپاره نه دی راغلی. دعوت، تعلیم، تلقین دا الفاظ خو راغلي، خو د اشاعت لفظ ممکنه ده چې زما په علم کې نه وي، خو بهرحال ما پسې په یو وخت کې ډېر زیات کوشش کړی دی، خو ما ته نه دی میلاو شوی. ممکنه ده چې بل چاته میلاو شي، نو ښه ده چې مونږ هم ته خبر شو. اذاعت لفظ دلته راغلی دی اذاعوا به. اذاعت خبر نشر کولو ته وایي، او په دې موجوده زمانہ کې د ریډیو ته په عربی ژبه کې مذیاع وایي. مذیاع یعنی د اذاعت آله. یو اذاعت په ضاد سره د ضایع کول اخو ضاد دی کنه، یو ذال دی اذاعه. نو اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ممکن ده چې په دې اذاعت کې دې ته اشاره شي د نشر اشاعت او د خبرونو او د معلوماتو د خورولو یو داسې شی به راځي چې هغې کې به کثرت سره دا شیزونه خوري. لکه نن سبا چې ته ورته میډیا وایې، چې کوم پرنټ او الکترانیک میډیا ده هغه مراد ده، ځکه چې هغې کې هم دا خبرونه خوري. خو نن سبا خو د هغې نه پسې دې خوا چې کوم سوشل میډیا ده چې دا هر سړي په دسترس کې ده، نو په هغې هم خلک لګیا دي څه خورئ. چېرته چاته یو حدیث میلاو شي، پته نه لګي ورته چې دا حدیث دی او که نه دی، خو د ځانه پکې نور څه حاشیې ماشیې وخېږي وي دا خوراکې. کله کله خلک یری وایي ورې که دا د مخکې نه 10 کسانو ته او 20 کسانو ته فارورډ نه کړو، نو ورې بیا بدله دا چلو شي او بیا بدله دا چلو شي. دا د ځانه لګیایي. ښه کېدای شي دې کې د موبایل کمپنو والا یا د فرنچایز کمپنو والا په دې کې خپل مطلبونه وي، او وایي چې دغه بس پیکیجز به خلک هلي او په مخه به خورول کوي. نو دا چا عالمانو نه علماو نه دا باقاعده
ویریفای کې نو الله دا غنه بعد چانه تصدیق واله چانه دا وایي دا ټیک دی غلط اسنه چې ته په خیال باندې او شی کې اول تکار خراب نیت یوازې د عمل د تصحیح لپاره کافی نه ده کله په خنیاتم سره غلط کار کوي نیت ټیک خو کار غلط ځکه چې ناپوهي نو یو اشاره هم مرته دا دویمه خبره دا وا چې ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم دا منهم پکې دوزل راغی نو د دې دوزل راتلو مطلب څه دی نو اولنې منهم چې د دې کې دا ضمیر د صحابه او تراجی دي چې په دې سیاق او سباق کې موجود دي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به په دې سیاق او سباق کې په خپل د صحابه او تذکرہ شته نو ولو ردوه الى الرسول کدا خبر پیغمبر ته واپس کړي وي او الى اولي الامر منهم او په مسلمانانو کې چې کوم اولي الامر دی هغه ته واپس کړي وي نو دې منهم نه مراد د مسلمانانو اولي الامر او دا رستنه لعلمه الذين يستنبطونه منهم دا رستنه منهم چې دا د اولي الامر تراجي دا ضمیر د منهم د اولي الامر تراجي نو په دې اولنې معاملې کې څه خبره ده ګوره پیغمبر موجود دی او داغه باوجود هم د مسلمانانو اولي الامر شته یعنی د پیغمبر په موجودګۍ کې اولي الامر موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام خصوصي خلق لکه دا خلفای راشدین ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما خصوصي تور باندې نو دی با صحابه کرام او عام خلق دا منل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې خلق نه دا نبی علیہ السلام لاس دي دی بعضی اقدامات او بعضی کارونه چې دی کړی دي نو دا غي قران تایید کوي او قسم صحابه او کدا اول الامر د مخ کې نه موجود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې دیمه خبره دا چې لعلمه الذين يستنبطونه منهم د نبی له صلوات والسلام په زمانہ کې چې کوم اول الامر دي صحابه کرام دي نو هغه خو تا معلوم دي چې ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما نو هغه خو مستنبطین او مجتهدین هم دي خو بیا خو خبر عام هم ده دا آیت خدای د ور د پاره یوازې نه ده روان د ور د پاره هم ده نو د علمه الذين يستنبطونه منهم کې د من تبعیضیه کې د خبره ته اشاره ده چې دا اول الامر چې دي دا هم علی فرق مراتب دي کې به مستنبطین او غیر مستنبطین دواړه موجود نو چې کوم پکې دا مستنبطین دي نو هغه ته خبره حواله کوي صرف دا خبره چې سره اول الامر ده نو دینه یو بل خبره معلومیږي چې صرف اول الامر نه بلکې د اول الامر کې بیا مستنبطین پته ولګی دا چې دا د ټینګ ټینګ چې کوم تصور په دنیا کې موجود دی دا خو اول قران ورکړل خو مسلمانان خو په قران کې غور نه کوي چې د اول الامر کې به هم د اول الامر کې به داسې خلک موجودي چې غیبا اگر چې غي انتخاب نه دی شوی لکه دنیا کې داسې نه چې کوم ټینګ ټینګ یا ضروري چې منتخب خلک ادا منتخب خلکو نه یوازې نه جوړي ادا معتمد خلکو نه جوړي منتخب یو کنه خو معتمدي او د معتمد کېدو مطلب دا دی چې هغه باندې د قوم د غي د علم په وجه د غي د ذهانت په وجه د غي د خدمات په وجه باندې قوم په هغه اعتماد کوي دا خلک قابل اعتماد نو ته داسې قابل اعتماد خلکو او ورسره د منتخب خلک می نو د دې خلکو د مجتهدین او د مجتهدین یو کونسل ورته توي کې یو بورډ ورته وي هغه نه چې تسنم دین او تبدا اگر چې په دې جدید اصطلاح کې د کونسل او یا د بورډ او یا د کمیټې په منځ کې خو فرقونه شته غمیز فرقونه هغه نه نظم خو مطلب دا دی چې داسې یو اجتماعیت د مسلمانانو یي
چې دا غي خبره یوازې دا نه چې صرف سفارشات ورکي لکه زمون په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل چې ده نو دا غي خو یو آئینی حیثیت دی خو حیثیت ولا بیا کمزورې کړي په دې نه چې هغه سفارشات دي سفارشات معنا دا چې بس هغه یو درخواست وکړي چې راځي داسې کول پکار دی او داسې قانون پاس کول پکار دی او دا کچاونه نه وې منه کچاونه نه وې نه په خوا وی چې تاسو قاضي صاحب له دوه مدعیان مدعی تلونه چې کوم پړکو نو هغه چې بار تر وته نو مرګرو ته به څه فیصله وشو وې ما څه پړ کول خو سو کې مني وې څه پړ کول خو سو کې نو دا خو بیا له طریقه نشو کړ قرآن چې دا مستنبطین د اول الامر نه وایي په دې معنا دا دا سفارشونه نه کوي ادي خبره به منل کېږي دې تفصیل له نه زما چې په آئین پاکستان کې دنا کم قسم الفاظ پکارو او کم قسم نو پکارو او کومه جګړه روانه ده هغه خپل ځای او د بحثونه دي او کم سے کم تا د قرآن نقطه نظر ویم د اسلام نقطه نظر د تویم چې د اسلام نقطه نظر دا ده چې اول الامر او مستنبطین دا مستنبطین که منتخب نه دی خو معتمد وي او چې معتمد خلک نو دی اول الامر چې په یو خبره باندې یو معامله باندې فیصله وکړي نو دا بیا سفارش نه دا سفارشات نه دي ځکه دا په اول الامر کې شامل دي دا دویمه مسله شو او دریمه مسله دا ده چې اسم دا اول الامر په قرآن مجید کې چې په کوم ځای کې راغلي دي نو د دې اول الامر نه مراد یوازې هغه انتظامی ذمہ داران نه دي چې کوم د چا په لاس کې انتظامی مسائل دي انتظامی اختیارات د چا په لاس کې دي یوازې هغه نه مراد نه دي بلکې د دې نه مراد علما دي علما ته نه مراد انتظامی اختیارات د چا په لاس کې دي هغه اول الامر دي او که د چا په لاس کې انتظامی اختیارات نشته هغه اول الامر دي په اسلام ذکر دی وجنا علماء دا بار بار لیکلی دي چې اول الامر نه مراد څه دي وی هم اهل العلم والفقه زنه خلقو خسرب دی ویلي چې دا صرف علماء او فقها مراد دي ځکه چې صرف علماء او فقها چې دي دا ولې مراد مطلب دا دی چې دا تا ما پرون دا خبره کړې و چې په اسلام کې د مشرع د لپاره علم شرط دی خو د علم د لپاره مشرع شرط نه دی اسلام کې طریقه دا ده چې مشر هغه څوک دی چې سره علم خدای نه دی ویلي چې چا سره علم نو خبره به علم منم چې د مشر می دا علم ولا په خپل د خبره ثبوت ته د خبره منا او دنیا کې خلکو د اول الامر خبرې کله منلې دي او کله نه دي منلې خدای اهل علم په مخه منلې دا علم خبره په مخه دا اوس د سیکولرستو پر خېټو کې ولې دړ راوچتيږي ځکه به راوچتيږي چې هغه پوهیږي چې دا علما دي او خبره د قشانه په اعتماد کوي په دې علما او خلک اعتماد کوي نو په علما او خود اعتماد کوي یو صاحب دې نو هغه وایي چې صاحب تاسو پیژنې جاوید غامدي نو هغه وایي چې دا جمعې کې تقریرونه کول او دا خطبه ویل دا د حکمرانانو کار دا د علماو کار نه دی نو دا بدبخته بې وقوفه په دې نه پوهېږي چې اول خو ته دغه حکمرانان د دې اهل که که نه چې د دې لایق شي چې هغه خطبې ورکړي نو خفه کېږه مه ته ماله په زرداري باندې او په هغه باندې خطبې ورکړې په مشرف باندې خطبې ورکړې مشرف د مانځه ته مخکې شو نو څوک به پسې مونځ وکړي زما خیال دا دی چې خپل زوی بیا پسې مونځ نه دا خبره خو دې ټیک ده زه دا منم چې دا مشري د چا ده سلطان احق بالامامت دی خو ته خو د هغې الټه خبرې کوې ته خو اول د مانځه قابل خو که که نه د مانځه قابل نه دی او ډمامو کې ماهر دی چې په ډمامو کې ماهر دی ته مانځه ته مخکې کښېنه نو مونځ څنګه کوي نو مخکې دا ومنه په خلکو باندې چې تاسو داسې مشران مقرر کړئ چې په مانځه پوهېږي او د جمعې خطبه ورکولی شي نو موږ هم پرې خوشحالېږو
زمونږ په سر څوک وایي خپل خو دې چې بل څوک کار کوي نو موږ به څه کوو بل چا وګ به تګدو کنه نو خدای دې داسې حکمرانان راولي چې هغه منځونه هم کولی شي او قرآن هم بیانولی شي او خطبې هم ویلی شي بیا د ما څه کار دی چې زه یې ویم زه به ورته غوږ ږدم نو اولي الامر نه مراد علما فقها امام رازی رحمه الله دا فرمایي د جساس عبارت په دې کې ډېر زیات د ابوبکر جساس عبارت په دې کې ډېر زیات مناسب دی هغه وایي چې يجوز ان يراد به الفريقين من اهل الفقه والولاة په دې کې علما شامل دي او انتظامی ذمہ داران هم پکې شامل دي ولوقوع الاسم عليهم جميعا دا د اول الامر استلار دوړ د پاره استعمالي علما اول الامر دي تر د مانزه او د روزي او د حج او د نکاح او د طلاق او د زکات او دا مسلې ته پوسی چې راځي دا جایز دا ناجایز دا د معاشيات او مسلې د دنیا خلک موږ ته پوس کوي نو موږ ته دا ټیک دی دا غلط نو چې ټیک وي ټیک مونږ نه غلط دی غلط بیا پاره باندې الله کو نو ربو مبارک او ته خبر او کو دلې دا ټیک چې آرام دي بزنال صحیح نه کوم امخ کورو دغه یو صاحب رانه دی او مسلې ته پوښتنه کو ما او ته مسله بیان کوي جی په دې مسله کې مې د 15 نواله د 30 لک پورې نقصان کې دي نو ما خو د خپل د مخ مسله خو ته ما بیان ساره راته ټلیفون وکړ استابه مسله مې عمل وکړ ما خو دا خیال 30 لک روپے نقصان بو شهره خو 1 کروڑ روپے فائدہ و 1 کروڑ روپے فائدہ را و ما خو 30 لک روپے نقصان ته ځان ټینګ کړو استابه خبره مې عمل کو هغه مال 1 کروڑ روپے فائدہ و مې بیا به چرته په مسله کې افاده خانه کوم بس چې مسله راته شو صحیح بیانې هغه بشي د پپټ سترګو منم خدای پاک د سړي مدد کوي نو دا په څه قوت باندې دا کې خو اعتماد دا تو مسله شو ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله وجنگي غد الله د دین د غلبې د پاره پیغمبر علیه السلام ته حکم دی او لا تکلف الا نفسك مطالبه نکیږي مگر استاد خپل ځان نه یعنی ته مطالبه ده ته پیغمبر بل څوک نه مني نو نه به مني هغه جدا مسله ده ته به خامخا مني لا تکلف الا نفسك البته وحرض المؤمنين تیز کے مومنان پا جہاد دا دی تیزولو دا پارم پا عربی جمع کی مختلف الفاظ راجی لکم دی قرآن مجید کی بلزے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ اغراء پا عربی جمع کی دا سوک پس شیبانے یا پچا پا جگڑا ورتیزولو تا اغراء ورتیزول چې ورشه ته څه کم خو نه ورمنډه کا پیشاب مرینه دا دې ته وی اغراء دلته لست حرض دې ګور پیغمبر ته چې کلم الله تعالی وی چې په دې جنگ مؤمنان ورتیز کنو الته د اغراء لفظ نه وی الته د حرض لفظ وی حرض المؤمنین علی القتال رستو سورتونو کې دا حرض لفظ د دې حرض په دې لفظ کې څه کمال لري چې دا دلته په دې کې دا او التوی لنغرينك بهم تاب في ورتيز كدي دوړ کې فرق حرض په عربی ژبه کې څه ته وایي نو ساده معنی دا حرب هلاکت او تباہیت عرب وی رجل حرض یا حرض مطلب دا دی چې مریض يحدث في ثيابه سړی داسې بیمار شوی دی چې په جامو کې تمتیازې بهیږي یعنی داسې بیماری ده چې هغه بیماری بالکل د شرمېدو بیماری جامې پاکې نشي ساتلی وایي دا رجل حرض وایي دا داسې بیمار دی جامې خپلې نشي ساتلی دویمه ترجمه خلک کوي رجل حرض یا حرض اذابه الحزن او العشق غمونو کمزورې کړې ویلې کړې غمونو ویلې کړې او یا دا مجازي عاشقان چې څنګه دا ګډ وډ ګرځي
نو هغه ته وایي حرض. یو معنی ده حرضا یا حرضا، یعنی فسدت معدته، معده خرابه شو، خېټه خرابه ده، خېټه خراب، دستونه په لګېدلې دي، دا معنی هم د حرض ده. حارض په عربی ژبه کې احمق او بیوقوف ته وایي. حارض معنی سړی احمق کمقل بیوقوف. حرض هغه بیماری ته وایي چې هغه کې سړی اخته شي نو د هغه د جوړېدو امید نه. او حارض هغه سړی ته وایي چې الذي لا يرجى خيره، چې په هغه کې د خیر څه پهلو نه او ولا يخاف شره، او دونم نه چې څوک د هغه د شر نه ویریږي. زموږ وای دا پس کې دی، دا وې سم نه ده، د نه دوستي څه د پیدا ده او نه دښمنی څه ده، د نه اسمه یریږي، دا یې سم نه. حرض په عربی ژبه کې فساد تم وایي، قرآني تم وایي. او هغه فساد کله کله د سړي په دماغو کې، نو دماغ فاسدی لیونی پاگلی، نو دیتم حارض وی. حرض دغه فساد ته وی چې د سړي په عقل کې راشي. او فساد هغه فساد تم وی چې د سړي په اخلاق او په کردار کې راشي. او هغه فساد تم وی چې د سړي په وجود او په بدن کې راشي. اوس تا سوچ پته برابرېږي چې ته وایې چې حرض المؤمنین، دا مسلمانان په دې جهاد ورتیز کړي. د پاره د حرض د لفظ ولې وي؟ مطلب دا دی چې پیغمبر د خلکو ته داسې خبره وکړه او داسې په دې غزا ورتیز کړه چې که غزا مو نه کړه نو شرمې، لکه څنګه چې هغه سړی شرمېږي چې په جامو کې د متیازي، که غزا مو نه کړه نو جسم او وجود بم تبا برباد شي. د هغه سړي په شان ته چې غمونو او عشقې تبا کړي، داسې به تبا برباد شي. که جهاد مو نه کړو نو داسې به شي لکه د سړي چې معده خراب شي او ډوډۍ ټینګولی نه شي او په مخه ته دستونه پرې لګېدلي ځي او راځي، داسې به برباد شي. او که جهاد مو نه کړو نو حرض احمق او کمقل ته وایي. نو داسې به د دنیا دا کافر به د داسې بېوقوفه جوړ کړي چې تاسو به په دوو ګوتو کې ګرډئ او ته به د ځانه خبر هم نه، او هغه به وایي چې داسې بېوقوفه دي، مړه داسې کمقلان بېوقوفه به دنه جوړ کړي. دنیا په انسانانو کې به نه حسابېږي، د دنیا په انسانانو کې، د دنیا د انسانانو چې د دنیا اقوام چې راغونډېږي نو ستا به پکې وزن نه وي، دا کمقلان دي، دا پسې پوهېږي، دا نه پوهېږي، ځکه چې تا به غزا او جهاد پرېښودی. او لا يرجى خيره ولا يخاف شره، په جهاد ورتیز کا، په دې پوي کا چې که جهاد مو نه کړ نو نه بدنه د خیر څخه تم کیږي او نه بدنه د دشمن سترګې سوځيږي. د چا بدنه دام تم نه کیږي، مړه دی ته وګوره او را پاسې دوته وګوره، دا به څه وکړي زما دا یو نیم ارب دی نو کدا را پاسې نو څه چل وو. او حرض فساد ته وایي، یعنی په جهاد ورتیز کا او په دې پوهه کا چې جهاد دی نه کړ نو تباہ برباد بشي، عقل به ممتباهي، علم به ممتباهي، اخلاق به ممتباهي او کردار به ممتباهي. کردار دا بنیادی فکر دی چې حرض المؤمنین علی القتال کې د دې حرض د لفظ دی د پاره ویل، مطلب پکې دا خبره باندې ځان پویول دي. پاتې شو دا چې پیغمبر علیه السلام ته چې وی چې تا به ورتیز کړو الته حرض ونه وي، ځکه چې الله تعالی پیغمبر په دې طریقه نه پوهیږي څنګه چې پیغمبر مونږ او تاسو پوهیږي. الله تعالی پیغمبر پوهی کړی دی، بس هغه سم پوهیږي، هغه د پاره د دې لفظ ضرورت نشته. هغه ته چې وی چې لنغرینک بهم، کدا خلک نه سمېږي نو زه به پتا ورتیز کوم، نو الته د ورتیزولو د پاره دا لفظ نه وي، ځکه چې پیغمبر تر دې خبره ضرورت دی تا به ځکه ورتیز کوم چې کته تیز نشي نو دا بشي او دا بشي، دا خبره د موږ د پاره ضروري دی، پیغمبر د پاره نه ضروري. نو ځکه هغه د پاره لفظ ساده لفظ وي چې لنغرینک بهم، کدا خلک نه سمېږي نو موږ به پتا ورتیز کوو چې دې له سزا ورکړو، نو الته ساده لفظ وي او دلته د حرض لفظ وي. اوس دینه تا ته پته ولګي د جهاد د کولو فایده څه ده او د جهاد د نه کولو نقصان څه ده. بدا په حرض په ټکی کې دا ټولې خبرې راځي. وحرض المؤمنین،
او په پښتو کې ساده معنا دا ده چې مسلمانان او مؤمنان په جنگ ورتیز خو ورتیزولو دپاره خو الفاظ پکار دي، خبره پکار دي، تیزی خو څه به وایي. نو دا په دې حدیث ټکي کې هغه مفهوم پروت دی چې دا به وایي، په دې به پوهېږي. او بیا وایي چې په جهاد باندې مؤمنان ورتیز شي نو یو فایده به دام شي چې عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ده چې الله تعالی بند کی جنگ د هغه کسانو چې کافران دي، قریب ده چې الله تعالی د هغوی جنگي صلاحیت ختم کړي، هغوی به بیا په جنگ باندې پتا ابتدا نه کوي. ګورې اولنې دا وعده الله تعالی پوره کړي. قریشو د نبی علیہ السلام سره اولنې جنگ چیړلې، قریشو جنگ چیړلې چې مسلمانانو صحابه کرامو جهاد ته کار وی. نو په نږدې وخت کې په غزوه خندق کې دا مرحله رااله، شپږم کال د هجرت په غزوه خندق کې دا مرحله رااله چې کله د خندق ندی واپس شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې لن تغزوکم قریش بعد یومکم هذا ولکنکم تغزونهم. د دې نه پس د قریشو همت مات شو، دا اوس په تاسو نشي راتلی، اوس به تاسو پې ورځئ. او دا خبره اوس په تاریخ کې اخره پورې ثابته شو چې قریشو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابله کې په مدینه منوره باندې د حملې سره همت نه کړی شو. بس دا د هغې د خندق د هغې اخرنی زور. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. بیا بله مرحله راغله د صحابه کرامو په زمانه کې. یو نبی علیہ السلام په زمانه کې د هغې ابتدا شوې وه د روم او د ایران په مقابله کې. هغه زمانه کې خو دا دوه غټ حکومتونه وو، روم او ایران، روم او فارس. هغه زمانه کې چې دا کوم روم نو دا خلک دی کې اکثر خطا کېږي. نو دا روم چې کوم کنه دا روم دوه قسمه، یو مشرقي روم چې کوم ته بازنطینی حکومت وایي، دا استنبول چې ورته اوس وایي دا اصل کې د مشرقي روم دارالخلافه وه، دې ته به قسطنطینیه وي. قسطنطین بادشاه و، د هغه په نوم باندې دا ښار جوړ شوی. ا دې نه مخکې چا وی د دې نوم بازنطینو د دې ښار. دا بیا وروسته مسلمانانو په دې کې ډېرې لویې تبدیلیانې وکړې. نو دا د مشرقي روم چې کوم عیسایي کلیسا وه دا د هغې مرکز. نو قرآن چې کوم روم یادوي نو د دې روم نه مراد دا مشرقي روم دی، مشرقي روم. او مغربي روم بیا د دې نه اخوا چې دا کوم یورپي ملکونه دي نه اخره پورې دا مراد. نو دې رومیانو سره او د دې ایرانیانو فارس زمونږ دا طرفونه نه دي، دا هم پرې فارس کې حساب. دا هند چې کوم دی، هند بر صغیر پاک و هند، دا چې تاسو بیا د دې پخوانۍ زمانه کې تاسو ګورئ اوسنۍ نقشه نه یادوم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د دې بر صغیر نقشه څه وه، په دې کې کومې کومې علاقې شاملې وي. نو په دې کې هغه د جزایر شرق الهند چې ورته وایي د هغه ملیشیا انډونیشیا پورې دا علاقې چې کومې دي دې ټولو ته به یو هند وي. سریلنکا، مالدیو، برما، رنګون، دا بنگلادیش، دا بنگال او دا علاقې او دهلی، کلکته، دا زمونږ دا ټول تر د کابله پورې، کابله پورې. بلکې کابل چې دی دا هم د دې بر صغیر یو قسم لا دا د دې دغه شمارېده، د دې علاقې او مضافات شمارېده. او دا ټوله علاقه چې ده دا د ایران زیر اثر وه، د ایران زیر اثر. دا زمونږ په دې وطن کې د انګریزانو د راتلو نه مخکې چې فارسي ژبه وه، نو دا فارسي ژبه دلته ولې وه؟ تاسو د مغولو دلته د دې ځای کې د شیعګانو د راتلو او د جلال الدین اکبر او د همایون دا ټولې قصې معلومې دي چې همایون کوم ځای کې پناه اخیستې وه، جلال الدین اکبر په لاره کې پیدا شو، بیا د هغې نه پس ایرانیانو د هغه سره تعاون وکړو، بیا دلته ورسره خلک راولېږل، شیعګان علما یې ورسره دلته راولېږل. او په دهلي کې به په مخه د شیعګانو او د سنیانو دا مناظرې به وي. دا په دې ځای کې چې فارسي ډېره زیاته راغله، د دې څه وجه ده بنیادي؟ دا وجه دا چې دا بر صغیر پاک هند چې دی روم خو زمونږ نه لرې و، او په هغه زمانه کې پخوا هم دغه دوه غټ غټ قوتونه وو. نو په هغه دوه قوتونو کې دا یو قوت زموږ سره نږدې و، د ایران دا. نو دا خلک د دې ډېر زیر اثر، دا بر صغیر د دې زیر اثر. نو دې دوو قومونو، دې دوو قوتونو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آخري عمر کې چیړ چاړ شروع شوه. ځکه چې نبی علیہ السلام خو دې ته پیغامونه لېږل، هغه پیغامونو کې مسلې را پیدا کېدې. بیا
نو تاسو بیا ګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو او صحابه کرامو شاګردانو د جهاد هغه سبق برقرار وساتو نو د روم قوت هم اخر ختم شو او د ایران قوت هم ختم شو او د دواړو د اسلام په غېږه کې راغله د روم ډېر مقبوضات مخکې راغله او دا بیا لږ راغی د قسطنطنیه خو لږ قبضه شو لیکن دا روم ایران چې دی دا خو ډېر مخکې قبضه شو دا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې او بیا په نږدې دور کې تقریبا دا ټول علاقې راغلي البته استنبول چې دی دا بیا وروسته قبضه شو دا بیا سلطان محمد فاتح رحمه الله دا غالبا 1500 صدی کې 1656 دی که څه دی دا غالبا 1656 دی غالبا سلطان محمد فاتح چې کوم ترکی دی هغه قبضه نو عسى الله ان يكف باس الذين كفروا مطلب دا دی چې د نبی له سلام او د صحابه په زمانہ کې چې د چا سره جهاد چړلې شوی دی نو هغه جنگ خو الله تعالی بند هغه نه بعد چې کوم جهادونه خلکو شروع کړی دي نو هغه د پارم د قران دغه وینا ده چې تاسو په صحیح معنی کې جهاد وکې نو تاسو ته بیا څوک ټینګيږي نه بیا دنیا تاسو ته بیا ټینګيږي نه او الله تعالی خپل مدد خي وخت په وخت خدا غلطه او کمزوري خو په مونږ کې دي والله اشد بأسا واشد تنكيلا د دې دواړو لفظونو تعلق زما خیال لاره والله اعلم چې دا د دواړو د آخرت سره دی بعض خلکو خدا ویل دي چې والله اشد بأسا په دنیا کې نو دا غي مطلب به د مجاهدین مرسته او مدد او اشد تنكيلا مطلب به سزا د عذاب د آخرت نو دا خبرم ټیک ده او دا هم ټیک ده چې والله اشد بأسا واشد تنكيلا د دې دواړو خبرو تعلق د آخرت سره دی چې د مسلمانانو په مقابله کې کوم قوتونه جنگيږي نو که مسلمانانو ته فتح ملاو شو که ملاو نشو خو الله به ظالمانو له سزا ورکړي بل خبره په دې آیت کې ورپسې ده من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا شفاعت دو قسم ده شفاعت چې موږ ورته شپارس یا سفارش وایي شپارس وته سو کوی کده شفاعت نشي نو شپارس کې شین مخ کې ده په شفاعت کې شین مخ کې ده خیر شپارس دی وته سفارش ورته وایي عام طور باندې زمونږ د خلکو په دماغ باندې د یورپ نه او د مغرب نه چې کوم راغلي تصورات دي نو هغه په ډیر زیات سوار دي لکه نن سبا به تاسو ګورئ زمونږ سیاسي لیډران د الف نه تر د یې پورې دا ټول د کرپشن خلاف ډېر چغې وباسي کرپشن او کرپشن او هم د کرپشن کوي دا سیاسي لیډران ټول نو دا ولې کوي دا ځکه چې امریکا ورته وایي چې یاره په پاکستان کې دنه موږ تاسو له امداد درکو او هغه امداد عوامو ته نه رسي او عوامو ته د هغې فایدې نه رسي نو عوام زموږ خلاف دي ځکه چې هغې ته وخت په وخت رپورټونه ځي چې هلکه د پاکستان عوام ګورئ امریکا نه مني د امریکې خلاف نو امریکایان دې لیډرانو ته وایي چې ظالمانو دا موږ چې پیسې تاسو له کومې درکو نو تاسو دا په خپله خورئ او جبونه ته بزان لډکوي نو دا د عوامو ته دا پیسې ورسوي چې د عوامو په ذهن کې زمون خلاف کوم نفرت دی چې هغه ختم شي او موږ سره مینه پیدا شي چې یاره د امریکایان خو خلک دی دا خدای دې وګوره موږ له دا وکړو موږ له دا وکړو تاسو دا کارونه نه کوئ تاسو په خپل جب کې پیسې اچوئ نو وایي چې موږ باندې نه پس هغه سړی سپورټ کوو چې کوم سړی د کرپشن خلاف دی نو دا پروګرام د هغه ځای نه ولا میلاو شو چې میلاو شو نو هر سیاسي لیډر په تقریر کې کرپشن او کرپشن او کرپشن دا چغې وی لګي دا ځکه دا هغه ځای نه ورته خبره میلاو شوې ده نور په حقیقت کې د کرپشن نه باره تقریر خو نه ده پکار ستا د وطن دا قوتونه څه کوي دا د چا په لاس کې فیصلې او تړل او پرانستل دي نو دا څه کوي نو هغه ځان له مغه څه کوي چې دا نور خلک څه کوي او تاسو پیژنئ تاسو د بل ځای مخلوق خو نه دی هم دې نه پیدا دي دویم چې کوم لفظ دی هغه د هر چا په ژبه راغلی دی سفارش کی لعنت کو ختم کرنا چاہیے سفارش کی لعنت ا د لعنت نه کومه خبره نه کوي چې کوم رټوي نو لعنت ولا لعنت در یو شي ته نه وای هر شي لپاره لعنت نه دی او چې له غلطي وي دا لعنت فلان کې لعنت او فلان کې لعنت خود قرآن اصطلاح ده
هغه یا د کافر د پاره استعمال شوی دی هغه اصطلاح یا د هغه چا د پاره استعمال شوی دی چې هغه انتهایی درجه ډېر لوی ګناهګار د خدای په حق ډېره لویه غلطي کړي او ډېر لویه ګناه یې کړي ګناه کبیره نو د هغې دپاره د لعنت لفظ راځي لکه د یهودیانو دپاره د لعنت لفظ راغلی دی من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت یا د قاتل دپاره لعنت دی د څوک ناحق قتل کوي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه یا چې څوک حق پټوي حق خبره نه ښکاره کوي خلکو ته سورة بقره کې دی ویلي دي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم اللاعنون داسې کافرانو مبارک قرآن وایي چې یلعن بعضکم بعضا قیامت کې به تاسو بیا یو بل باندې لعنت وایي اگر چې په دنیا کې یو بل له شاباشي ورکړي خدای بار نو سفارش ته وایي دا لعنت دی نو قرآن وایي سفارش او لعنت نه دی ټول من سفارش دوه قسمه دی دی نه سفارش به بالکل ویره جید په یورپ کې سفارش بالکل نشته سفارش بالکل نه دا اخر دي چې سفارش پکې نشته خو سفارش خو پکار دی یو سړی ته سړی نه دی معلوم او زه ته خیم چې لکه دا فلان کې سړی کې دوم دا اهلیت دی او تا ته نه دا پته او دا سړی د دې کار د لپاره ډېر زیات اهل دی دا واخله نو قرآن دا سفارشونه دوه کړي دي وایي من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها که تاسو ته په یو سړي کې اهلیت معلومي د یو کار دپاره ته دا پته چې دا سړی د کار دپاره اهل دی نو ته د هغه سفارش وکړه رسول الله صلی وسلم په خپله فرمایي سفارش کوې د چا په باره کې وایه ما ته چې د دا ضرورت دی چا ضرورت وي نو د هغه د ضرورت په باره کې خبره کوه چا کې څه اهلیت دی نو د هغه د اهلیت په باره کې خبره کوه نو که ښه سفارش دی وکړو او واقعي هغه کې اهلیت او هغه اهل لایق نو تا ته اجر ملاو شي او که غلط سفارش دی وکړو هغه کې اهل نه و تا په ما باندې ما ته دا وی دا سړی اهل دی او ما په تا اعتماد وکړو نو بیا په تا له ګناه کېږي نو دې معنا دا دی دا سفارشونه دوه قسمه دي دا چې دا سړی وایي چې لکه موږ به سفارش ختمو نو څنګه ته د قرآن مجید آیات به ختمې دا وایه چې غلط سفارش نه دی پکار ها ته به دا وایې چې یاره نن سبا خو داسې چېرته دې شو نو ما نن سبا عملا خبره جدا ده او فکر جدا دی فکر مه خرابوه فکر په خپل ځای پرېږده او عملا چې کومې غلطۍ دي د هغې اصلاح وکړو خو دا مه وایه چې سفارش بالکل دا نه دی پکار او دا به نه وي وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها تحية التحية معنى دا دعاء بالحياة دا جوان دعاء چاہتا دعا ہوکی چا اللہ تعالی جوان در نو عرب چا بیو بل سر ملاو شو دا اسلام نمخ کی دا لفظ من پا دی وجہ وایو چا اسلام دا خبره پر ایمان من کې لږ فترت پر راغلی ورنه اسلام خو د آدم علیه السلام د زمانې نه دی دا مه وایه د اسلام پیغمبر دا ځینې خلک نبي علیه السلام ته پیغمبر اسلام وایي ستاسو څه خیال دی دا ټیک وایي که غلط وایي ټیک ده چې نبي علیه السلام د اسلام پیغمبر دی خو د دې ټکي نه دا معلومیږي چې د اسلام پیغمبر نبي علیه السلام دی او موسی علیه السلام د اسلام پیغمبر نه و نو دا خبره غلطه ده چې موسی علیه السلام د اسلام پیغمبر نه و تا ما بلورزوی صالحین کی میرے توی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چې هر پیغمبر چې دی هغه د اسلام پیغمبر هر پیغمبر د اسلام پیغمبر اوس په دې زمانه کې دا دروغګو مجتهدین ډیر شوي دي امخ کورو ده کې په یو میټینګ کې ما میټینګ ورته وایا که سیمینار ورته وایا سیمینار نو په هغه سیمینار کې یو صاحب راغلی و اسلام آباد نه نو شروع یې د دې نه وکړه چې یو دنیا کې دونه مسلمانان دي پروجیکټر باندې وایي که نه دا هغه د شمار پیش کوي دا دې ته ډېر زیات بیا دغه ښکاري کمال ورته ښکاري دا پروجیکټر باندې لګیا و نو وایي چې دا دنیا کې دومره مسلمانان دي یو 1 ارب و 60 کروڑ مسلمانان نو بیا وایي د دې نه علاوه دا باقي چې دي نو دا مسلمانان دا خلک ورته وایي چې دا کافر دي خو دا کافر نه دي دا غیر مسلم دي دا کافر نه دي دا څه دي
غیر مسلم دی. نو خیر د دینه چې شروع کړم ما وی په پښتو کې چې اوس دا پته داول نه دی پته ولګي تاسو شي او ستایلم څومره خو خیر هغه مجبوري وجه ته په یو ځای کې میلمنو ناس به نو بیا خو به اوري نو چې دا قسم سم ټول اوري دا نو ما ځان سره سره شپږ نوټس واغست نو خیر بیا مې اولانه تاسو مې چې دا او ما چې صاحب تقریر دی او اوس به زمونږ د تم وخت دی نو اولانه مې وته دا وی چې دا تا چې صاحب دا وی چې دا یو نیم عرب مسلمانان دي خدا باقی کافر نه دي دا غیر مسلم دي دا تا پکې کوم نوې شو شراب پرې خو دا دې پکې څه ما ته وایي چې دا ډېر هم علمي نقطه ده او دا ډېر هم علمي خبر تاسو دې ته کافر وای ولا کافر نه دي نو ما ته وایي چې په کافر او په غیر مسلم کې څه فرق دی وایي چې په دې دې زه پویو مده دې پخناټه توپ ته ګور نو ما ته وایي چې د پیغمبر دعوت چې چاته هغه خوا کې بل مولا نشته هغه تاسو په کې دې شي پیژنې خو نه وي ابل مولوی صاحب ناسو هغه اوس داسې ماته وایي چې نه دې د په خبره دې زه پویوم اصل خبر دا ډېر علمي خبره ماته وایي چې کافر دې ته وایي چې د پیغمبر دعوت وته ورسیږي او هغه رد او نه مني نو دې ته کافر او غیر مسلم دې ته وایي چې سره وته د پیغمبر دعوت رسیدلې نه دی نو دا کافر نه دی دا غیر مسلم دی نو ما ته وی دا چل دی چالش د کړه دا خبره د چالش د کړه دا وی دا په هندستان کې ډېر لوی عالم دی هغه دا خبره کړه دا ما لوی عالم نه چې په سر کې اخکریم دا غزنه من ما ته وی چې ترا دا وایا چې قران مجید کې چې سورته نمل له کې سورته سبا کې حافظ تک نشته چې قران کې الله تعالی دا وی هغه د ملکه بلقیس په اړه کې چې کوم خبره کوي د چا په اړه کې خبره کوي ملکه بلقیس په اړه نو ملکه بلقیس ورالا التا چرترالا د سليمان عليه السلام خالرالا سليمان عليه السلام خالرالا نو التا کی قران پاغه تفسیر کی څه تفسیر کوي وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من دون الله دې چې پر خپل ملک یمن کې د الله تعالی نه علاوه د بلچا بندگی کوله او د بوتانو پرستش کوو نو دې چې د اسلام نه بند کړی و او حقیقت داو چې دا داسې زدي نه و انها كانت من قوم كافرين دا د کافر قوم نه یو فرد زکه نو ما ورته وی چې دغه قوم ته سليمان عليه السلام مخکې د اسلام دعوت ورکړو نو بیا یې ها بیا یره جی مونږ ته خو چا ویلي دی مونږ خو نه ما ګوره قران نشته ته خو راغلی دلته ماته د قران صفت لا او خبره د ابتدا نه هغه شروع کړه چې غړي وړي دی ویلي کاڼي غړول دي شروع کړه بیا راته دا وایي چې مسلم غیر مسلم او کافر د دې دواړو د خدای په نسبت فرق دی ته څه فعل غواړي په اسلام کې بیا د څه فرق دی اسلامي عدالت څه وایي د دواړو په څه فرق دی فرق ته ثابتولای شي چې کافر سره به یو رویه او د غیر مسلم سره به بل رویه د کافر به څه حقوق او د غیر مسلم به څه حقوق نو دا د ځان او تب او داسې خلق یرجیغه امولې شه به ډیر زیات دغه کړه امولې شه به ډیر زیات متاثر کړو چې ګینه دا جوړ دا هغه اوس ما پوي چې ګینه ته په نه پوي چې دې په پوي دوه خلق ځان متاثر خو چې نه خبر راځي نو بلبلي مسلمانانو ستندر بلا په پریوته د پدې مسلمانانو خو ایله به دې ته ګوري چې څنګه خبره به څوک پیش کوي چې اوس دا خبره نو دا خبره غلطه ده بنیادی طور غیر مسلم دی او کافر دی دواړه یو شی دی دا فرق پکې چارو کافر ورته ویل کی اولنې خبره ده نو دا مې ته دې لپاره ویل د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې چې کومه طریقه وا نو هغه دا وا اسلام په ابتدا نه و خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه وا هغه بیا د السلام علیکم وا او د السلام علیکم نه مخکې د عام خلکو د عربو طریقه شوا نو د عربو طریقه دا وا حیاک الله چې یو بل ته مخامخ شو نو وی به حیاک الله لکه زمونږ د زمانه کې جو د یورپیانو دا طریقه ده سهار مخامخ شوی نو ګډ مارنینګ ها بیا ما خام شي نو بیا کله ګډیو کله شنی خو بهر حال زمونه خلکو هم دایز تک
دلته بدل په میسج کې راولېږي صباح الخير یو څو ته زما نمبر یې د کمقلو سره ور سره دي خيارانو سره دی خو د کمقلو سره ور سره نو ابا تراولېږي صباح الخير نو زه هغه جواب ورکوم نه الله کته صباح الخير د جاهلیت څخه ته ما ته صباح الخير سره وې حاج صباح الخير حياك الله خلف زو سبد لفظ نو حياك الله معنا خدای ژوندې ساته لكن اسلام دا طریقه نه ده اسلام وی السلام علیکم نو چرته حیاک الله او چرته السلام علیکم نو دا السلام علیکم چې کوم مفهوم او کوم معنا ده هغه په حیاک الله کې نشته سلام د الله تعالی تر طرف نه دعا سلامتیا حیاک الله معنا خدای ژوندې کنه ژوند خو کله کله د سپی ژوند می سړی و یاره مړه د دینه خو د سپی ژوند هم خره د پلان کې را دی ژوند نو دغه دوا ده نه دا جواب نه ده سلامتیا دعا ده الله دې تا سلامت لري الله دې تا ناراضي زماره طرف نم تا السلام علیکم معنا څه ده چې زه خو تا ته سنوي یعنی مسلمان چې سره مخامخ ملاوي شي نو زه تا ته سنوي السلام علیکم ما زما طرف نه تا ته سلامتیا زه تا ته سنوي اوس د یورپیانو کې دا سلام ډیر زیات پر امریکا کې خو زه نه خبر خو د برتانیې کې د سلام ډیر زیات رواج دی غیر مسلم سره د لمخه راشي مرته السلام علیکم وي ماشومان هم السلام علیکم دې کړل خو صحیح طریقې سره السلام علیکم دا ولا خون ورکی دا ښه جمله ده نو واذا حييتم بتحيه اوس ګوره تحيه الاسلام سلام دی نو مې ولا هغه پاتې کو دا تحيه دا لفظ نه نو مې مغه ده سلام ته تحيه وایي لکه قران ورته دا تحيه وایي کنه واذا حييتم بتحيه چې کله تاسو ته څوک سلام وکي نو فحيوا باحسن منها نو حيوا معنا جواب ورکړي نو حيوا ته به حياك الله وته معنا دا تحيه دا نو ولا هغه پرې خو خو مطلب ولا بدل معنا ولا بدل اصطلاح شو اصطلاح لفظ ته معنا بدل السلام علیکم د توي نو تو علیکم السلام وای دا خو ولنه خبره شو دویمه خبره دا ده چې فحيوا باحسن منها او ردوها تاسو دا غي جواب دا غي نه په خطر طریقه ورکې یا ورته واپس کې یا جواب دا غي نه په خطر طریقه ورکې یا ورته واپس نو ټول نه مطلب دا دی چې دا په خطر طریقه جواب واپس کول دا مخکې او دا غي جواب په هغه الفاظ ورګرځول دا رښتنه خبره یعنی غوړه خبره دا چې ته جواب ورکې څنګه جواب ورکې نو دا مشهور حدیث دی تاسو به اورېدلې سړی راغی وی السلام علیکم نبی له صلوات والسلام علیکم السلام 10 وعلیکم السلام لس نه کې دی وګټل بل راغی وی السلام علیکم ورحمت الله نبی له سلام علیکم السلام ورحمت الله 20 شل نه کې دی وګټل بل راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نبی له سلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته 30 دیش نه کې دی وګټل د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو روایت ده تفسیری مظهری نقل کړی دی د امام بغوی رحمه الله نا چې ان السلام قد انتهى الى البرکه السلام علیکم سره بصرف برکاته و دا نه بعد پکې بل څه نشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیکن امام ابو داود رحمه الله او امام بیهقی رحمه الله یو صحیح حدیث نقل کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې پاره کې ومغفرته عمره غله ومغفرته عمره غله د ابو داود روایت بلکې په یو بل روایت کې چې امام بخاری رحمه الله د حضرت عبد الله ابن عمر د غلام سالم نه نقل کړی دی په الادب المفرد کې امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی امام بخاری تا تماوی د الادب المفرد پر نوم د حواله ورکړي آداب زندگی سره متعلق احادیث پکې نو پاغي کې دا دي چې هغه د وبرکاته په ځای باندې پاغي کې وطيب صلواته لفظ راغلی وطيب صلواته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وطيب صلواته
نو که مغفرته ورسره وي که طیب صلواته ورسره وي دې معنا دا ده چې د دې دپاره دا دواړه لفظونه شته نو برکاته نه پس مغفرته او دا ټول دا خو چې ته کله مسلمان ته سلام کوې یا مسلمان ته سلام کوي نو دا طریقه شو فحیوا باحسن منها او ردوها داسې بهترینه خبره داسې ښکاري څنګه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا وینا چې اوس زه ویمه نو دا تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس دا عبدالله ابن عباس په نوم باندې یو تفسیر دی تنویر المقیاس دا غنوم دی پای کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې څومره اقوال د تفسیری اقوال راغلي دي نو هغه ټول پای کې راجمع شوي دا محمد بن یعقوب فیروز آبادی یو صاحب دی په 9مه صدۍ کې تیر شوی دی هغه دا احادیث راجمع کړي دي دا تفسیرونه دا راجمع کړي نو په هغه کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې دا قرآن چې دوه طریقې ذکر کړي دي چې فحیوا باحسن منها او ردوها چې تاسو ته څوک سلام وکړي نو یا ولا دا غنه ښه جواب ورکړي یا ولم هغه الفاظ واپس کړي وایي د دې تقسیم بنیادی وجه دا ده چې دا سلام کوونکی دوه قسمه دی یو سلام کوونکی مؤمن دی نو مؤمن له بهترین جواب ورکړه باحسن منها چې مؤمن ته وایي السلام علیکم ورحمت الله نو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او دا او ردوها چې وایي نو دا من غیر اهل دینکم چې غیر مسلم در باندې سلام واچي هغه ته وایي السلام علیکم نو ته وعلیکم السلام نو دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته وعلیکم السلام پس وروسته بیا ورحمت الله وبرکاته مو وایي دا هغه چاته وایي چې مسلمان دی دا یو مسله درېمه مسله په دې صورت کې دا ده چې آیا غیر مسلم چې دی نو هغه باندې السلام علیکم ویل ټیک دی که غلط دی د بعض روایاتو نه دا معلومیږي چې دې کې څه مشکل نشته خیر بعض خلک په دې باندې ډېر زیات بد ګڼي لکه فرض که په یورپ کې او په بعض علاقو کې داسې چې دي ته السلام علیکم نه وایي نو ډېر بد نه وي زه خو چې راځم السلام علیکم مې ته په ما باندې نه وایي نو مسله د پخوانه اختلافیه ده او که سلام څوک په غیر مسلم باندې واچي په داسې مجلس کې سلام واچي چې پای کې مسلمانانو او غیر مسلم دواړه شریکي خو په دې کې خو اختلاف نشته لیکن داسې مجلس چې پای کې صرف غیر مسلمین او پای کې السلام علیکم ویل ټیک دی که ټیک نه دی نو زما خو رایه دا ده چې په دې کې ګناه کم از کم نشته داسې مه کوه چې بالکل د ځانه ښه سړی جوړ کړي او په مخه دا وی لیکن که کله دی ووایي او داسې مقرره نو په هغې کې په تا باندې ګناه نشته ان الله کان علی کل شیء حسیبا بېشکه الله تعالی په هر څیز باندې دی نگران الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا بیا داسې مخې ته راځئ هغه بلې صفحې له راشئ آیت نمبر 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله مجاهدين او قاعدين برابر ندي زدا برستو شي صحیح شو د مولوی صاحب خبره وقفه وکړي نن لګه وقفه زیات